أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. دین مخی آیتون مبارکوں کی اللہ جل شانہ ټولو انسانانو ته عموما او مسلمانانو ته خصوصا دا خطاب فرمایل چې تاسو لباس پردا او خپل عورت پټول د دې اهتمام وکړي او د هغو خلکو چې کوم د دور جاهلیت یو تصور و چې هغوی کم لباس کی په عام جون تیرو په هغه لباس کې به طواف نه کو بغیر د لباس نه هغوی د خانه کعبه طواف کو د دې ممانعات فرمایل او دوی دغه سي د جهالت نه ډک رسمونه اختیاري او بیا دغه نسبت الله تبارک وتعالى طرف ته کوي. اس پدی آیت مبارکہ کی اللہ جل شانہ بیا ټول بنی آدم ته خطاب فرمائی چې اے بنی آدم تاسو اغوندې خپل جامې خیستا د هر مانځه په وخت کې او خوري سکي خو دومره دا چې اسراف مکوئ. بیشک الله جل شانہ نه خوښي هغه خلک چې کم اسراف کوون کی دي فضول خرچی کوون کی دي. یا بنی آدم اے بنی آدم خذوا زینتکم اغندی خپل خاسته جامع عند کل مسجد د هر منځ په وخت وکلوا واشربوا او خوري او اسکي ولا تسرفوا او اسراف مکوي انه بیشک دی لا يحب المسرفین نخو خوی اغا فضل خرچ کون کی. خذوا زینتکم عند کل مسجد اغندی اخپل جامع خیستا عند کل مسجد اغندی اخپل خیستا جامع خیستا جامع خپل لباس دا د الله تبارک وتعالى د نعمت قدردانی ده او باوجود د دینه چې الله تبارک وتعالى چاته مالی وسعت او فراخي ورکړي هغه د فقر فاقي لباس چي او د الله جل شانه هغه نعمتونه نخوري ناغوندي نه استعمالي او دغه سي د ملنګانو په شانتي چې دی هغه ګرځي دا د الله جل شانه د نعمت ناشکری ده. واما بنعمت ربك فحدث زما محبوب پیغمبر د خپل د رب د نعمت خپل د رب نعمت بیانوا خپل د رب د نعمت اظهار کوا. نو دیزه کی مفسرین کرام فرمایي چې الله تبارک وتعالى چاته کم نعمت ورکړي هغه ښکار کول پکار دی. لباس وی اغوستل پکار دی، خوراک وی خورل پکار دی، اسکاک وی اسکل پکار دی. نو دا د بخل نه کار غشتل او باوجود د وسعت نه د ملنګانو په شانتي د فقیرانو په شانتي لباس اختیارول دا چې د شریعت خلاف دی.
شریعت مطهره دا حکم کوي چې تاسو خنخ لباس خ خوراک او خسکاک چې کوم قدرت الله تبارک وتعالى تاسو د حیثیت مطابق درکړي دی اختیاروي. یو الله والا کس ته چاوي چې ته څنګه د الله ولی چې دومره قیمتي لباس دا چولې دی، هغه ته په جواب کې فرمایي چې اما حالي فیقول الحمدلله. ما ته چې څوک وګوري نو خلک به وي چې الحمدلله دته الله تعالی چې ډېر څه ورکړی دی، الحمدلله به وي. او ستا دې حالت ته چې وګوري چې خیرن پیرن ګرځي نو چې تا ته وګوري نو واما حالک فیقول اعطي شیئا لله، چې تا ته وګوري نو بیا به خلک وایي چې یاره د خدای په نامه دله څه خیرات ورو. حالانکه الله تبارک وتعالی چې چاته مال دولت ورکړي وي نو هغه استعمالول پکار دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تکبر مذمت بیان او فرمایل نو صحابه کرام عرض کو چې یا رسول الله آیا دا نوی لباس اختیارول، نوی لباس خنخ لباس اغوستل، خنخ سورلی استعمالول دا تکبر خو نه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې نه دا تکبر نه دی. خ لباس اغوستل او خ سورلی کې ګرځیدل دا تکبر نه دی. تکبر دا دی چې حق خبره تا ته څوک وکړي نو هغه ټوکراو کی. او تکبر دی ته وایي چې د الله بندگانو ته د حقارت په نظر باندې وګوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمایل چې د تکبر دا دو علامات دي، یو حق خبره ټکراول او یو د الله بندگانو ته حقارت په نظر باندې قتل. نور خیستنه خیسته لباس اغوستل. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض اوقات یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لباس استعمال او فرمایل چې داغه قیمت د وښت او خانو برابر داغه قیمت. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله یو جبه استعمالوله چې داغه قیمت 45000 درهم دغه زمانه په اعتبار سره 45000 درهم. چا وتوی چې حضرت دا دومره قیمتي لباس نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې زه خلکو ته خودل غواړم چې د علم شان مقام د منبر رسول د مصلی رسول عظمت هغه څومره دی خلکو ته خودل غواړم. نو لہذا خنخ لباس چې الله تبارک وتعالى چاته څومره ورکړي وي هغه اختیارول دا تکبر نه دی بلکې دا د الله جل شانه د نعمت عین شکر دی او قدردانی ده. واما بنعمت ربک فحدث، زما محبوب پیغمبر چې کم نعمت تا باندې ما کړی هغه اظهار کوه. نو لہذا خذوا زینتکم اغوندې خپلې ښایسته جامې ښکلې جامې خنخ لباس عند کل مسجد د هر منځ په وخت، یعنی چې کله هم همیشه ښه لباس کې اوسېدل پکار دی، خصوصا چې کله مانځه ته ودرېږي نو بیا خنخ لباس او خیسته نه خیسته لباس، داسې لباس چې په کم لباس کې مونږه وادونو لزو، په کم لباس کې چې مونږه دفاترو ته ځو، په کم لباس کې مونږه یارانو دوستانو محفل ته ورځو، هغه لباس اختیارول پکار دی. لہذا داسې لباس کې مونږ کول هغه مکروه دی چې په کم لباس کې مونږ او تاسو بازار ته تلل نه خوښوو، په کم لباس کې واده ته تلل نه خوښوو، په کم لباس کې چې د محفل ته تلل نه خوښوو، په کم لباس کې چې د دفترونو ته تلل نه خوښوو. یعنی لستونی داسې بنیان اغوستې وي چې د هغې لستونی نه یا داسې کپړې چې هغه مونږ بهر نه اچو صرف کور دپاره استعمالو، یاره بس نمازي پاک دی پکې ودرېږه، داسې نه ده. مفسرین کرام فرمایي، فقهای کرام فرمایي دا مکروه دی. په داسې لباس کې یا په داسې ټوپۍ کې مونځ کول، ځینې خلک یو رومال راوالي د لاس رومال چې کوم جیب کې پروت وي په هغې باندې سر وتړي هغې سره مونځ کوي، دا مکروه دی. په تور سر باندې مونځ کول مکروه تحریمي دی، حرامو ته نزدې دی. او دغه شان داسې لباس اختیارول چې په هغې کې سړی یو واده له نشي تلي، یو بازار ته نشي تلي، یو محفل ته نشي تلي، بس ودرېږي مونځ پکې کوي، نو دا مکروه دی.
نو لہذا همیشه لباس داسې اختیارول پکار دی چې کوم ښایسته نه ښایسته وي، خصوصا د مانځه دپاره داسې لباس، ځکه چې رب کائنات سره ودرېدل الصلاة معراج المؤمن، مونځ د مؤمن معراج دی. د رب کائنات سره چې ملاقات کوي دغه مخې ته چې ودرېږي، دغه په قدمونو کې خپل سر ږدي، د الله تبارک وتعالی سره هم کلام کېږي، نو پکار دی چې ښایسته نه ښایسته لباس. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، خوراک اسکاک کوئ خو اسراف مه کوئ. ښه خوراک کول دا ګناه نه ده، ښه اسکاک کول دا ګناه نه ده، بلکې ولا تسرفوا اسراف مه کوئ. د کوم شي ضرورت نه بغیر ضرورت نه یو څیز غیر ضروري څیز چې د هغه ضایع کول د دې ممانعت ده، ځکه انه لا يحب المسرفین، الله تبارک وتعالی اسراف کوونکي خلق نه خوښوي. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکي خلق دا د شیطان رونه دی. ښه لباس، ښه خوراک، ښه اسکاک، باوجود د دې چې سړی خپل چې کوم مال حقوق وي هغه ادا کړي وي او د اهل حقوقو خیال ساتلی وي، د هغې نه بعد چې څومره ښه نه ښه لباس، ښه نه ښه سورلی، ښه نه ښه خوراک اسکاک کوي، دا ګناه نه دی، بلکې دا د الله تبارک وتعالی د نعمتونو قدردانی او شکر دی. ځکه الله تبارک وتعالی د دې حکم وفرمایل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.